ګورې جی بسم الله الرحمن الرحیم. اوس یو بله قصه راته کوم او بیا به شرجامي ته کوشو. دا ګوره تاسو دا ځای نه علم ان صاحب الکشاف دا وکنه ها دا موږ ویل کوم المبني الذي هو الاصل في البناء اضافه بیاني دی دا کنه او بیا دا ویلو او بیا اضافه دی هو الماضي امر بغیر لام حرف دی او بیا په دې قیس سره چې کنه پوښه به څو قوت هؤلاء قوت لم يشبه سره څو قوت یره هؤلاء قوت ځکه لم يشبه يشبه دی او يشبه دی کنه او ان شاء الله علم ان صاحب الكشاف دا څه خبره ده ورځ اول تاسو ته ترجمه وکم وای صاحب د کشاف وګرځول اسماء معدوده اسماء معدوده نه دي ورځ تاسو ته دا شزونه خیمه یو اسماء معدوده زید عمر بکر خالد والد شعوب او خیرونه تو دي ته اسماء معدوده ده چې چا لپاره فاعل جوړ نه کړي چا لپاره ترکیب نه وي اساس د شماري زید عمر بکر اوري دا اوس یو اختلاف دی صاحب د کشاف دی ته وایي دا مورب دی موږ وایو دلته کې هو المرکب ویل کنه سره مورب والی چې مرکب وي نو موږ وایو چې دا په نس د مصنف باندې دا سره دا مورب دی که مبني زید اسی زید مبني دی ولې لکه دا پرنه فالمورب هو اسم المرکب دا مرکب دی نو زید یوازې مرکب چا سره دی فسوق ته مورب وي زمخشري و د دې څه وي مورب وي ها ما زمخشري و ته څه وي مورب وي او دې ته موربون وي اوس موربون دوه صيغې یو مورب اصطلاحي دی یو مورب لغوي دی دا بله قصه ده دی چې مورب دی او مورب نه دی دا کم مورب نه دی یو مورب اصطلاحي دی دا بره تعریف شي کړل والمرکب الذي لم يشبه مبني الاصل یو مورب دی کنه صيغه اسم مفعول د اعرابنا الذي اجري عليه الاعراب مورب څه دی چې په چا باندې اعراب چلیدلی لکه جاءني زيدون دې من اعراب راغلی کنه دې من څه اعراب الله رفع اعراب نه اوري واسما دا ګوره لاول خو زه تاسو ته اختلاف دا کوم ګوره نو څه کار دی جديد ته براشه ښه سوال دا دی اصل کې چې د المرکب موږ بل لاړ شو ګوره دا کافیه مؤخذه دا ول هغه د اخذ د سویم تبقید نحات نه دی دا ابن حاجب نحوی کنه کې مرتبه ډېر لوی مرتبه ده او هغه سره د تبقید نحاتونه لکه اوله طبقه چې دینو داغه د خلیل و دیمه طبقه د سیبوی د تبقیدی طبقات النحات تاسو ګورئ د غالبا د درېمه طبقه د نحاتونه ډول سوق نه دی سوق زمخشري خان سوق کم پای انسان دی هغه چې کم دی کنه چې هغه د زید عمر بکر په داخلي په مورب کې هغه ترکیب ضروري دی تاسو په پښتو کې چې ترکیب وایي ترکیب شته اسی زید دا پوه هغه ترکیب نه دی هغه په تعریف د مورب کې لفظ د ترکیب نه راځي پوه به او چا معتبر کړل او ته معتبر کړل څه وجه ده چې هغه نه وي او دی وي ما په دې راز باندې پوه درازه مله زه بیا په نشخه بیا ته خبره کوم د ترکیب په تعریف د مورب کې د مصنف د غاړې عدم اخذ او عدم اعتبار د چا د زمخشري د لفظ د ترکیب په تعریف د چا کې د مورب کې څه نقطه لري سوال دا کوم څه نقطه لري پوه شئ کنه شبه او دې چې هغه قدوه النحات ده هغه سره نو د مخالفت داغه نه چې د نقطې د وجه نه څه د وجه نه رسو سره چې د مغر سره خلاف کوي د علت باندې ښه علت غواړي ګوره اوس ما دلته لیکلي ان شاء الله داسې په یوې شرح کې تاسو وینئ
دفع د دې ایراد د موقوف د معرفت د مقدمه چې د مورب لول دو معنی دي دغه دې ګورئ دا خبره ټول چلی ليس النزاع في المورب الذي تسلوي دا جنگ محل د جنگ متعین کوي دا جنگ په کوم یو مورب کې ده نو اصل کې مورب سو معنی دي اور یو معنی لغوي ده او بل معنی سره معنی اصطلاحي وته ده کنه دا برجه دی ویل یا سمخشري ځان لکه معنی اصطلاحي بیان کړل ترکیب پکې نشته خو یو معنی ویل دا اصطلاحي معنی ده او یو لغوي معنی ده الذي اجري عليه الاعراب مورب سره عربه یعنی پوش اعراب ولا ورکو کلمه له دغه ما ته ګوره زید ته زید دا مورب لغوي ده نه ده کنه یار مورب لغوي نه ده اسی زید چې مورب لغوي له اجري الاعراب کو په دې اعراب جاری ده شو دا خو اسی وهم مزه نمن به زور ویل شم نه به زیر ویل شم په ویل شم ویل به نشم دې نه زید ویم بس زه وې زیدون وینو رفع دی ورکه ته زیدن وینو رسب چا ورکو نو څه وایم جب به اون اسم زید وایم دا زید په وخت تکلم د زید کې په وخت ادمي ترکیب چا سره دا معرب چې کم دینو پوښه به دا جنگ اوس په کم معرب کې ده دا په موضوع په معنی اصطلاحي کې ده او په معنی لغوي کې وته هغه معرب نه خبره متقله چاته جنگ په دې زید کې ده زید کې جنگ په فلسطین کې ده کنه جنگ په کوم ځای کې دلته زید کې ده په کوم زید کې ده یو جاءني زیدون کې زید ده دا نه کوم زید عند عدم الترکیب چې زید وي نو دغه ته معرب وي سو دته زمخشري او مصنف ته سوې دیو ته مبني وي دیو ته سوې دیو ته مبني دا معربون چې وي نه دا معربون د معنی دي کم معرب لغوي کې اصطلاحي وي جنگ په کم معرب او په لغوي معرب کې خو څنګه چې د هغه د څنګه د مصنف په معنی دا سره معرب نه ده دا چا په معرب نه ده ولی زمخشري ولې څنګه معرب وي اخو الذي يجري عليه الاعراب نه را پښته په دې یو په معرب لغوي په عتم کې په زید باندې په دې کې اتفاق ده په دې سره جنگ په کم معرب کې ده په معرب اصطلاحي کې ده هو شي کنه شي نو په معنی په نفي د چا کې اوري نو ګوره دا ترکیب اعتبار د ترکیب په لغوي معنی کې دا معتبر اند الکل څو چې ترکیب ضروری دی د بار د اعراب لغوي محرب لغوي جوړېدو لپاره ترکیب ضروری دی اند الکل ځکه چې هغه چې ترکیب چا سره نه کړي اجرا یې پکېږي هغه ته ترکیب د جا سره وکړو زیدون ما اجرا د اعراب درف شو دغه دا فاعل شو جا فاعل غواړي دا زیدون رأيت زیدن کې زید مفعول به د رأيت او مال مفعول به پکار دی مرد د ابا او مال زید څه پکار دی مجرور پکار دی نو ته ترکیب ته وځ نه کنه اورې هغه ترکیب غواړي لنډ دا د معرب لغوي ته جوړېدو لپاره او ترکیب اند الکل ضروری دی او چې اند الکل ضروری شو نو زید د هیڅ په نه باندې معرب نشو کوم معرب لغوي ها خوښ کنه شبه او بیا د استدلال پیش کی دا جنگ په دې کې نه ده ځکه عرب وای کنه عرب وای خوښ کنه شي عرب کل کلمات او وهي معربه لمن لم تعرب الكلمات وهي معربه لکه ما ته ګوره جاءني زید دې ما ته وای ولې دې عرب جاری نکو زید دی ولې وې او دا معربه ده ولې معربه ده جاني زید عامل پښته کنه د غزا درفه کوي کنه تا ولې اعراب جاری نه کړ وګوره هم وې لم تعرب هم وې معربه دا معربه کوم معربه اصطلاحي او لم تعرب نو کوم اعراب دې جاری نه کو لغوي ځان پوهه دا خبر باندې دیو کی او شو غو نشو ځان پوهه په دې باندې لنډه دا کم اختلاف شي ما بین د ابن حاجب او د چا کې ده د مصنف ابن حاجب او زمخشري صاحب د مفصل ترمنځ ده
هغه په کم معرب کې دی په معرب اصطلاحي کې جنگ دی په دې کې چې په زید کې معرب نه دی کنه لغتن او اجرا د اعراب نشته د خو عند الکل دی په معرب لغوي کې ترکیب ضروری دی عند الکل واشه جنگ په کوم ځای کې دی په دې کې دی اوس یو بل مقدمه مې ذکر واشه ګرن شي په درې خبرې دي یو ګوره نفس صلاحیت پکې وي صلاحیت د اعراب پکې وي او صلاحیت د اعراب کنه واشه لکه د صلاحیت د اعراب نفس صلاحیت ده دویم حصول د استحقاق بالفعل ده او سلورم وجود د اعراب بالفعل ده دا بل مقدمه ذکر تو یو ما ته ګوره سره نفس صلاحیت ده صلاحیت پکشته ګوره په هاذا کې د سر نه صلاحیت نشته څه نشته چې د اعراب راتلی شي دغه ممنوع ده ممنوع نه او ممنوع الاصل سره مشابه ده او دا غیر د خالقیږي نه ګوره د زید بنا عارضی ده او د هاذا اعراب بنا مستقله مثلا د هاذا په ترکیب کې راشي قرآن شي د من اعراب نه راځي هاذا ان عند الاشمار و هم هاذا مبني ده او کته جاني هاذا نو مبني ده لکه چې اوس ولې مبني ده مشابه من اساس نه ده او چې اسی هاذا و هاذا زید هاذا دا سره ترکیب دې سره نشته نو په هاذا چې انفرادن وې نو سره ترکیب هم نشته پوه ترکیب نشته او کو ترکیب په ګرام شو هم مبني ده ولی علت مشابه من اساس سره نه جاني هاذا و ته به اعراب ویل شي نو ګوره یو چې د صلاحیت ده نو په هاذا کې د سر نه صلاحیت نشته او په زید کې आवाज ایسه چې وې صلاحیت خو بغشته خو مستحق د اعراب نه ده مستحق د اعراب کړه جوړیږي چې عامل په داخل شي یو عامل به مرفوع بل عامل به منصوب بل عامل به مجرور یو استحقاق د اعراب ده یو وجود د اعراب بالفعل سو ده سو شنو شو نو ګورا او دا شو زمخشري معتبر کړل امر اول په معرب کې کوم یو او نفس صلاحیت چې بکی وي بس نفس څه او د چې ده کنه استحقاق بالفعل دی غواړي چې استحقاق ال راځي ترکیب راغلی نو زید د شابه معرب ده ولی صلاحیت پکشته کنه اوس د عامل راشي خدای عامل نه پاتې نو نه ده جاني اوس جا راوړه ته ستاسو بنده غزو دا میدان چې معرب کېږي نه معرب جاني زيتون رايت زيتان مررت بزيدين اوس هاذا کې استحقاق د اعراب نشته ځه څه نشته نه صلاحیت پکې نشته څه پکې نشته جاء او رايت بواوړي دی واوړي اوس اوره هاذا به د بنا نه د چا نه بنا نه وانه اعراب کې راتلې زر نه نشي پوه شئ نو جنگ به دغه شو یعنی هغه نفس صلاحیت معتبر کو او دو استحقاق بالفعل معتبر کو او استحقاق هل راځي چې د ترکیبي د دې هغه ترکیب ټکي به ځکه ونه وي سوال تا ادا کړو او د ترکیب څخه وي چې د استحقاق بالفعل غواړي پاتې شو وجود د اعراب بالفعل هغه هیڅ نه ضرور کړي ځکه دی وجنه موږ وي جاءني زید چاوي دا عرب نه دي دا چل چې نه هونه ورځي کنه چې خدای څه وای ما اوس دا مرفوع ما کو منصوب مجرور ما پوهه به نه ناغه حافظ اسید شي وای چې دا اعراب وای نه چې پته چاته پته ولري سوي جاني زید دې خلق وته دا معرب ده الامام تو بالکلمه وهي معرب ده وجود د اعراب د معرب د فار هیڅ نه ضرور کړي نو مصنف ضرور کړل نو چا دا ماته دا خبره ښه ټیک شو دا پوښې به د زګور تاسو کله دا خبره ته وګورئ علم چې صاحب د کشاف وګرځول اسماء محدوده عاریه د مشابهات مذکوره نه عاریه څه کوي چې کوم کې مشابهات مذکوره وي کنه اخو د سر نه مبني دي کنه نو دای معرب ګرځولې څه ګرځولې چا بیا به زر وي نه د نزاع لکه معرب ګرځولې ما ته ګوره معرب ګرځولې نو معرب لغوي خو ما غم نه ګرځي لغتن معرب ګرځي یره هغه معرب اصطلاحي ګرځي نو دا ته کوم معرب وای چې نه دی معرب لغتن خو ده
وإن د نصاب مورب هغه کې چې مفعول دې قول نه کا عرب تو فإن ذلك لا يحصل إلا بجلال إعرابه دا هر شي جاری اعراب جاری شي په اخر د کلمې بعد الترکیب بل فی المورب اصطلاحا وس هغه په اصطلاحي مورب کې جنگ داده فاعتبر العلامه مجرد صلاحیت استحقاق الاعراب صلاحیت هغه معتبر کړي کنه د چې استحقاق د ترکیب راځي صلاحیت پکې وي د استحقاق د اعراب بعد الترکیب کو ترکیب وشي او مستحق د اعراب شي دغه به صلاحیت وي دغه صلاحیت غواړي هو ظاهر من کلامه دغه د دې فن امام چې دی کنه امام د هر فن خپل امام څوک دی د فن د نحو امام څوک دی او دا سل عامل دنیا کې چا پیدا کړی دا عبدالقاهر جرجاني یو څه شریف یوندان دا جدا دی د جرجانیان نه دي د جرجان نه د علم دغه پوښه به او د دې وجنه د دې یو جرجاني بل جرجاني دی هغه د ابن سینا شاګرد دی ابن سینا سره شاګرد دی هغه لا بیا بل جرجاني دی هغه بیا د بل پای عالم دی یو عبدالقاهر جرجاني دی رسلع سامع عاملا درس نحو وزد باشد چنی فرمود ان شیخ عبدالقاهر جرجانی پیری هدا ما نبی ازوید باشد جمله دیگر لفظیان بعض لفظی جنسی معیو قیاسی افتا نسوک دے دا یو سی شریف جرجانی دے سره او دو جرجانیان پا قسمون جرجانیان دی گره خواه اور خو مشهور دغه دو جرجانیان دی کم یو عبدالقاهر جرجانی دی اغا امامت پی نحو ده او دا بل سی شریف جرجانی کوشه په هر علم کې چې کم دینو دا چې کله علمونه اعتراضونه په علمونو رالو او په دنیا کې چې واحد د هر شی سم کوي دا انسان دی د مجدد دغه نه دی د مجدد د علم دی څه مطلب چې په ګورانه راغی ای سم کوو واعتبر المصنف دغه ظاهر د کلام د امام عبدالقاهر د کلام نوم د معلومیږي او مصنف معتبر کو د صلاحیت سره اصول د استحقاق بالفعل اصول د چا روایت کنه څه مستحق بالفعل کله ګرځي چې ترکیب راشي کنه ترکیب راشي نو ترکیب وس جانی زید وې دا جا وې دا مستحق د سره په جاری کوا مستحق د اعراب شو ولهذا اخذ الترکیب د خراز ده د ترکیب غسل تعریف کې ته یو بل خبر کوم ما تاسو وې دا جنگ په کم دوش شو په صلاحیت کې شو په استحقاق کې شو په وجود د اعراب بالفعل کې جنگ شته ها وجود د اعراب کې و اما وجود الاعراب دا بیا بل تمهید ما خو ده بالفعل په کون د اسم کې معرب فلم يعتبر واحد دا خو هیڅ معتبر کړي ولذلك يقال لم تعرب الكلمه لم تعرب معرب د نکړه کلمه وهي معربه وانما عدل المصنف هو المشهور دا جنگ د بر مالک له وردا بل لنجمار زید چې ګورا دیکھو ما ته ګور تاسو ته پوهه کوم ها دا بل جنگ دا دی کنه چې مشهور دا دی چې کوم تعریف عام خلکو کړل مختل فاخر باختلاف العوامل معرب چاته وي چې اخر مختلف کیږي په اختلاف د عوامل او تاسو څنګه تعریف کړو والمرکب الذي لم يشبه مبنيا ولد عدول د مول د مشهور نو عدول کول چې دلیل د سر نه دا د محسنین وای دا په خود د خطا کې دی ولې دا کار کړی دی نو ما ته تمهید خو دی ګوره دای نه دی دا چې نکللی ګوره دا پنځه خبرې ذکر 1 2 3 4 5 یو ګوره غرض اصل کې زه خبر به تاسو کوم لول چې دا کوم تعریف چې دی وکړل کنه دا اصل کې دا غرض د معرب دی کوم یو د معرب د تعریف د معرب غرض ما جوړو غرض د معرب نه سي مختلف کیږي اخر دا غیسه اختلاف د عوامل سره د اختلاف په عوامل سره مختلف کېدو دا څه شی دی او شي کنه چې بزن په خبره مې کور څه دا په کوم وس لکه د کې کومه چې کوم شی غرض د نحوی دی سره هغه تعریف ما جوړو دي کې نقصان دی څنګه نقصان دی ګوره غرض د شی متأخر وي د رستو وي دا غرض د چانه د کرسی چې د جوړه غرض د غینه کې نستلی ګر او غرض د بالغ نسی چې د سر ډډه وي یا سر لاندې کیدی دا کله غرضی دا چې کله د شی تیر شي د رستو وي د شینه خوښه به او غرض د شی غیر وي د شینه صحیح بل
الشی عبارت دی د مجموعې د اجزاونه. شی عبارت دی چا یاره شی عبارت د مجموعې اجزاونه نه چې دا مجموعه د اجزاو چې شی راشي وجود ته راشي یعنی کل عبارت د مجموعې د اجزاونه. او توقف په معرف باندې توقف دی په معرف. کوم شی چې په معرف موقوف وي اب شا موقوف وي ځکه معرف او معرف یو شی دی. اجمالا معرف ته او اجماع تفصیلا سره معرف ته. انسان حیوانات کې څه فرق دی؟ نو کوم شی چې په یو انسان موقوف وي هغه شی په چا په حیوانات کې موقوف وي ځکه دوه یو شی دی. او پنځمه خبره ده چې د حصول د غرض د نحو لپاره درې طریقې دي. د نحو چې کوم غرض دی یاره چې د اخر به کنه بوشه په درې غرض دي. یو غرض نه درې طرق دي. سو دي دا کوم غرض چې دی د نحو نه چې موږ د کلمې د اخر اختلاف موږ پیژنو د دې درې طریقې دي. اوله طریقه چې کوم دی هغه سمع ده. د صحابه کرامو نحو ویلو د دې په عربي څنګه ویلو څنګه دا یا دا موږ چې په پښتو پوهیږو تاسو د پښتو کوم کتاب ویلای دا وړوکی ماشومان د پښتو چې وایي څنګه پښتو وایي ته د همدان ته وایي چې سړی راغلی ده ښځه راغلی دی دی به تا ته ویله تا څنګه وایي دا چا زده کړلي و دا پښتو کوم ځای کې زده کړله ها اوې دا کمره وه په دې ګوټ کې ما په کتاب معرفت الکافل د په حکم لیکله دې ګوټ کې وه پوه شوې نو دا سفیان وړکی و سفیان ماشوم و دی به راغی ما سبا ناست چې به کېناستو نو کور کې خو دا کټوی او دې څه نوم وایي که نه دا خو ته پېژندلی و که نه خو دلته خو ټول ناشنا شي نو جو دا څه شی دی بچا دا څه شی دی مې دا خو کتاب دی که نه دوی پسې کتل دا څه شی دی بیا ورته مې چپ شه زه لیکل کوم ښه ښه چې یو ساعت به پټ شو بیا به دا څه شی دی دا به لګم دا ولې زه کوم ځکه ده به د هغې نوم نه ورته که نه او په کور کې هغه هر شی دا کټوی دی دا سمسوکی دی دا دغه دی پوه شي دا تالی دی ماله تالی را کوي ماله هګۍ را کوي ماله ډوډۍ را کوي دا نو ګوره دا د پښتو په څه زده کېږي عام دا خلک چې زده کوي د پښتو که نه پښتانه اردو پوه شئ پې نو دا به سم اوله ګوره د اخر چې ته مختلف کوې په اختلاف د عواملو سره ګوره دغه عرب چې دا اوس دا وړوکي عرب یم زه اوس ناست یم که نه غار حرا په دې خوله کې ناست یم بره غره ته خېږم نه غار سور ته غار سور ډېر لرې دی یو شپه وه ماخوستن ناوخته چې ټیم و دا قصیده برده یم او ناست یم په ګټ باندې ما چې زما وړوکي راغی سیکل یې چلوي ما ته هل انت تغني ته سندرې والله نه لا اغني اسمع غناي مې زما دا سندرې واوره دا قصیده برده مې وی که نه څو طریقې دي یو یو که نه د حصول د غرض د نحو لپاره که نه یو سمع نه یو تتبع دی یو څه دی چې خو اول سمع ده اول څه ده سمع ده دا واړه چې د پښتو زده کوي عربي زده کوي د خپل مور پلار نه قوم نه خبرونه اترونه دا واړه زده کوي نه اورئ د دې وجې نه ولایت ساتئ دا نیمه ژبه دې وړوکي د مور په غېږ کې چې دی خبرې نه کوي هغه وخت کې زده کړي ته خبرې د په وخت کې زده کړي دې نه داسې واړی که نه مور ډېر سبق وایي قرآن مجید که نه چې څنګه شروع شي که نه قرآن مجید شروع کړي بیا تلاوت کې هغه ایتونه اوري اورېده ورته یادي پوه شوې یو سمع او چې سمع چا نه کړي سمع نه زمونږ سمع شته د عربۍ ژبې سمع شته زمونږ که سره تتبع د کلام د عربو او درېم نمبر چې کوم دی نو معرفت د مسایل د نحوې لکه نحو ته علم زده کړي چې ژر زده وپېژني سوچ نه شو یو سمع ده یو تتبع دی د دې ټولو غرض سره که نه غرض د نحو څوک دی اختلاف داخل معرفت د اختلاف داخل خو د دې غرض دپاره د حصول د غرض معرفت دی دا څو طریقې دي دا تاسو کته وګورئ وګورئ لږ په قلار زخان دا دې زده کړو اوس زه به تاسو ته د دې خبره کوم دا به جوړوم او دې ته به ځو کار به کوو دی وایي که نه سوال زما دا و چې تا خلکو مختلف آخرو باختلاف العوامل
دا تعریف خلکو کړل او کوشش کتابونو کې تاسو څه به نه تعریف د مورب ته شي کړل او د دقه شی چې کم دین او د حکم جوړ کړل وحکمه آخر باختلاف العامل او مورب تعریف بل کو نو تا کم چې کم خلکو تعریف ګرځول تا غا یو اثر ګرځول د اثرونه دا ولي څه وجه ده د قوم نه دی ولې اختلاف کو وای ګوره وانما هذا المصنف اما المشهور عند الجمهور چې مورب مختلف اخر دا دی د اوس وجه وي ځان پوهه غرض د تدوین د علم نحو دا مسائل د تدوین چې کېدو تدوین چا کړل او چې امام خلیل کړل مسیبوي او چې په کته راځه اوره د دین غرض سره غرض اوره لأن الغرض من تدوین النحو هو شی به ان يعرف فاعل غمن لخه څوک دی و چې و پیژنې په دې سره احوال د اواخر د کلمې دا ګور دا غرض دی چې و پیژنې په دې سره چې اخر به څنګه وایم جاني زیدن به وایم رأيت زیدون به وایم مرت بزیدون به وایم نه جاني زیدون به رأيت زیدن به مرت بزیدین به څه به جاني زیدن سو کوئی جاني زیدین وای مرت بزیدون سو کوئی نو دا ولې نو دا نحو ته ته کنه ګوره دا یو مضاف الیه دی دا مجروري دا مفعول به دی او چې فعل د فاعل په واقع دا بل فاعل له چې فاعل په چا پر قائمي دا ګوره دا خبر ټول د کې په نحو کې دې دا ارشی وته د بالفعل یادي ګوره اولا نه د کده علم در دنیا دار دا اصطلاحات ته شیات کې به دې بل سره اجرا دا یو کې دا الحمدلله ګوره د چرته مې تاسو ته کېږي دا درجو شنه ده ته درای پوری سرجامه نه موزه کنه سو ته ترکیب دې ذکر ته یو کتاب راوالي او ته فاعل مفعول به او شیخ خپې جری او ته پويږي چې دا ولي منصوب دی وجه چې دا دې نه ویلي کې سرجامه دې نه خلواله انځه ترجمه نه دا فاقته کې پلان کې وزره ته ما په دې کې په دقه ځای کې زما د کافیه په اسلام آباد کې زوم او ټول د دیوبند عالمانو د جامع فریدي د زاړه دیوبند استادانو بیا دغه جامع فریدي جوړ شو ته په کوارټر کې سبنوري سي براته مون عبدالحق سي مفتي محمود سي ته په اسلام آباد کې مدرسه جوړه اسلام آباد نو مسله ته خو نه اسلام آباد جوړ شو دغه جوړ شو د ایوب خان د خلافت جوړ کړ مګر د خلافت کراچي و د جوړ کړ د فیصل مجید طرفونه نو دا نو دا فیصل مسجد نو دا شان دا مختصر هم د اسلام آباد دی خو میرو غټې د نقشې دي غټې نقشې دي بس په نقشو باندې به تروان بس کارو چې د مدرسه ما زما چې غلام صاحب زاري چې دنه په کمر جوړه ټول سره کمرې هغه ناسو کلم عبد الحق صبره کلم سبنوي صبره عبد الله مرسم له دا شی چې شو او د په کې ځوانو د ټول خدمتونو به کول دا یو مولا لګیدل په اسلام آباد کې پوښې به وسی د عبد الغفار نوم په دې مدرسې قبضه چولې ته پته نشته کنه دې ته په موضوع به ستړی ومه استاد دماغ خراب دې مې خپل پکو ځینې زده د عبد العزيز خان دغه په ځان وجل دا جوړ کړل کوم ځواني په لګي دا نه تراله ته په قبضه چي سیده ځا ټکته مې ټکته ځا دا ما وسط کړل نه ته ته د زیدي خشیر د زوکم په دې باندې د عبد الله بن سبزان وجل به فرید سیټ ته دا جوړ کړ به فرید سیټ پکې دلته به حرامي راغی هغه کې سکول شروع بیا د عبد الله سیب د ټول طالبان ته وی وای امولای په دنه بدل کې راونیو هغه وټکو کنه بس وی وو تخته چاو تخته کنه بیا فرید سیټ وې زدا مرسانه چلو عبد الله سیب مې چلاو زی چلو هغه وټکو هغه د په کومه طریقه دا جوړ کړل په یو ځل دی و تختو د مودودیانو دوی شور د دولس ورځې نو په ځنګل کې اچول ورته دا کړو چې د بده خدمت د بده د پر سرمن راغونډولې چا د عبد الله سي د ټول سره دغه قادیانان ته ولاړو دغه د بریلیان زور بجنګو بل په اسلام آباد کې هر ځای کې به جمعهتون خلک جوړول سره لکه بریلیان به چې لکه مجوزه نقشه به کوته چې بدیس کې جمعهت ده سرکاري جمعهت ده ته په نقشه جوړ لګنه چې بدیس کې عبد الله بن سبا غد د غټ افسران سره پټ میلاو لږ چې بدیس جمعهت ده الته به مخکنه به بازي کړي دا کو یو کس په کې امام
حق دې ته په جومات کې چې په مستقبل کې راته مخکې نه د ټول چې کوم دین د جوماتونو د دسې نیولي چا عبدالغفار راغی په تیاره باندې چې کوم د کونه ولګولی څه داسې دغه قبضه کړه زه پاسه ما څه مردار کوم ځای نه راغلی ستا حق دی د دې تپوس وکړه دې خلکو نه پوه شئ نو بس په دغه ټایم کې ما ډېره غټه مرسته کړې دا څه وو خبره مې تاسو څه کوله دا بوډاګان به راتلو دا سوچونه به کول چې دا مدرسه څنګه جوړه کړو دا به څنګه طریقه وي اورې زاري صاحب ملګری دي زاري صاحب خالد طیب صاحب دلته راغلی محتمل دیوبند مولانا زکریا صاحب دا وخت کې دا ټول همدا وخت کې کرته درته ټول دا خلک د دین پولیس صاحب کله به دا او د ټولو خدمتونه به چا کول دا عبدالله صاحب ورته ولاړ عجیبه انسان و عجیبه انسان و د جومات ته رسول چندېله راغی که نه ہر پاس چندے لگے ماشاء اللہ واپس اے میرے بھائیو میرے دوستوں یہ جو ہے نئے مدرسہ بنا رہا ہے چلو میرے طرف سے 50 روپے ہاں یہ لے لو اور سب جو ہے میں چیزا ستر شعر باب جدی سی نکو آخرت پر قبر او آخرت پر گٹا بسنگ کو مدرسی بسنگ جوڑی دا بسوک جوڑی چی مگینے جوڑو دسی ہو کنا اور منصب سی بدے اعلان کو پلا چندېله راغی بچیه او چندېله راغلی ها مسکین خلکو ته به اعلان وکړو خپله مې پیسې ورکړې بس بل انسان خدای ولي دا مولانا عبدالله صاحب د اسلام آباد یې عبدالرشید او حاجي او د پلار چې او بیا اخر کې چې کوم دی نو بیا دې فتوا ولګوله دغه که نه بیا یې په دې چې کله یې ویش که نه چې په دې کې ډزې کوي دا زوی نه دی د دې زده کېږي نو ده ته وایي چې بچیا زه خو دنه لاړم خو په سیټ ته شتا ونولي او بس ویش اخر دې کې راوګرځېد مړه کړو چا پوهېده چې دا خو داسې ولاړ لکه د اسلام آباد کې د بریلیت بنیاد دوی ایستل دی د جماعت اسلامي بنیاد دوی ایستل دی د چې کوم دی نو قادیانیت د دې ولاړو نو هر څه چې کوم دی د سمبل کړو دا مدرسې په دې شکل د ده ورکړو عبدالغفار راغی دی قبضه کوله او په هغه سخته راغله هلته پې ډزې چې پلار یې مړ شو په هغې جاخته شو هغې هغه شو عارضي ده ته ورغلو چې ته استاد یې د خیال ساته بس ده پکې ډېر کم مقلد ده عبدالغفار اوس پیرون ده پېژنې نسخه کړې ما ورته ویې لاړ شه هلته که نه ما ورته ویې که نه زه دغسې به سره وم که نه ها څه شی اوس هغه نه ده خرابه کړې په اصل کې مطلب دا چې اسلام آباد خلک چندې نه ورکوي هغه نه ده خرابه کړې دا پکې 2 کاله تېر کړي او موږ پکې موږ زه خو راځم د هر کال کې په دې کې هور نه متلم تپوس مې کوم دا استادان پکې دا نعیم الله دا زموږ سره ته 2 کاله وکړه دا 3 استادان خو پکې زموږ د ښه شاګردان دي زما راټینګ کړي وو په دې ټایم کې هم دی چې دا ټول ته وتښتېدو که نه فوج ته چاپېره شو پولیس وو په دې ټایم کې دا 3 دانه دننه ما ایسار کړي زه هم په دې ګوټو کې ناست وم دې وخت کې زه هم دغه ځای وم بیا ما ته دغه وایي ته سیټ ته چې ته ونه نیسي بس زموږ دا بل حرکې مې کړي دا بیا حکومت قبضه کوله هغې نه بیا ایستو دپاره خو هم کمقل دی دا عبدالرشید دغه نه دی کمقل دی پوه شي په نوم خلي کمقل دی دومره کمقل چې د حد نه سوا دا څه دی مې دی عبدالرزید هسې ما زه خو ټیک نه دی بس ښځې وښیاره ښځې راټینګ کړل ما سمه بلا ده ما سمه خبره کوله تاسو ته وایه که نه یار ما تاسو ته څه جامې څه شو څه شی دقه ورته ها نو دلته ما یې دا کافیه ما ده عرفان الدین د دې د مقوله او بجي ما دا تل لیدلی و دا هم د دې لیکلي وو یا خو ډېر پخوانی بوډا عالم و چې په وخت کې هغه به د نحوې دا کافیه وه دا به د ایلۍ کافیه به یادوله نو ما به د هغه نه ایلۍ کافیه یادوله په اسلام آباد کې ایلۍ کافیه مې ورته ویل پوه شوې بس لکه چې ما دا سړی څنګه پېژني هغه ما ته ویل چې دا علما دیوبند دا بچیا وي دا به د هلې زده کېږي که نه چې په دې کې ته عمر تېر
عمر تیر کړ دا شرجامې ته بیا هم ختم بیا مې د دې کې ما 2-3 کاله په دې کې تېر ګوره دا ځان پوه کړم ګوره دا ما د دې لیکل کړ دي پوه شئ دلته خو داسې څه نه وایي که نه نو ما تاسو ته ګوره دا دې نه ویستل اوس څه کوه ها دا داسې څه نه په ذهن کې ونیسه اوس د دې ذهن د دې 4-5 خبرو په امداد مې دا ځای ګوره غرض د تدوین د علم نحو نه چې ان یعرف به چې وپېژني په چا سره علم نحو سره څه وپېژني احوال د اخر کې په ترکیب کې خو څوک دی وپېژني هغه 2 کسان ته ضرورت نشته کم 2 کسانو ته یو چې سمع کړله دې نو لکه د نحو صحابه کرام ته څه او په سمع په بل طریقه ته رسیدلی او ځینې خلک په چاته په تتبع رسي من لم يتتبع ويا لغة العربي ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم دا سمع او تتبع دی چې دا دوانه کار چا نه وکړي نو بیا به اختلاف معرفت د اختلاف د اخر د څه نه ځکه علم نحو دې نه زمونږ د لپاره عجمو د لپاره دا طریقه ده تتبع هم نشو کولی پوه شئ به او دا خبره ده فإن عارف بأحكامها لکه چې چا پېژندلي احکام د دې نحو کذالک څه لیکل لاندې په تتبع پسې ما سره چې زده کړي مستغني عن النحو لکه صحابه کرام او مستغني ول نحو او په بل لار دی معرفت د اخر خاص بم چې غلط خبره نه کوله پوه شئ ایورانو ته امام ابو حنیفه ته وایي السلام علیکم کنا وعلیکم السلام یا جامع تنوین مع الله یا جامع او دا هغه وی دا د په نه نه پوي یو هغه چې دې چرته السلام علیکم السلام او وعلیکم السلام یا جامع تنوین مع الله وشه اجواب نشو دا سکه او دې په یو څه جواب راکوچ دا معمولی خبره دې دوه ځنشته ولا فائده نو معتدم بها ها چا به چې ولې خیر دې سما لکه اوس دا او عرب چو سما معنی مې زده کړه ما دا ګوره تتبوي مو دا غینه پس به نحو مو نو خلاص لا خلاص دینا معتد بها فائده کنه معتد بها فائده کما معتد بها چې کما قدر ضروری دی کنه خو شوی دی کنه خدا خو لکه په دغه کې چې غوړی اچي په وجود کې څه ورشي خو له غوړ پکې او څه پکې نه اخر کې به اصلي غوړي چې کوم یو ورواړه پکې او بس شنو غوړي سم د غرونو د میخو د غوړو سم غوړي او دا پکې واچي د خوشبو ته کېږي نو دا ورشي خو ضرورت شته پروژه ده واخه پکې شته خو ورشي د سالن شته خو هغه خون مینو ډیر نشي ګوره چې څومره زیاته یو شربت پسې کېږي وګورئ نو دوی معتدم بها فی معرفت اصطلاحاتهم فالمقصود من معرفت اسمه عربي ما تقول ايه دا معرفت د ټول نحوی بما دا کل جزء ته وګورئ د کل نه چې کوم غرضی هغه د جزء نه غرض صحیح وای د کل نه څه غرض ده معرفت د کل نه څه غرض ده معرفت د اخر د کلمې کوم نو د معرب یو جزء دی د علم د دې نه څه غرض ده نو دا کم شی چې تا تعریف جوړ کړل کنه د دقه معرب نه دا غرض ده ځکه ما کم غرض چې د کل نه هغه ما دا ګورې دي علم النحو کنه نو د معرب ټول علم نحو کل معرب دا غینه جزء ده د کل ما دا غینه غرض څوک ده کنه چې کوم غرض ده غرض الکل غرض الجزء غرض د دې جزء د دې غرض دغه معرفت د اخلو د دې غرض شو بیا ما ته ګوره غرض کما يكون متأخر المورب يكون او متأخر عن التعريف او کله چې دا سو د مورب نه رستو نو هغه د مورب تعریف چې دی کنه دا غیر به مستو دا غیر بس وس کې دغه تعریف هم په دې سره وکي 50 سره وکي انو دا خو د مورب نه رستو پکار دی کوم غرض د شی دی هغه د مورب نه رستو پکار دی او چې د مورب نه رستو پکار دی نو د مورب د تعریف نه رستو پکار دی نو کوم شی چې د تعریف نه رستوي او په تعریف باندې هغه مرتبي حق سره تعریف وکي ها سو کې وای ګوره انجام به دا شيخه پوښ کنه شی به نو ما ته ګوره تقدم نشي په خپل نفس راځي تقدم نشي به څه هاو کنه ځکه چې دا تقدم بشه د خپل نفس باندې راشي ګوره ځان پوهه کوم اوري نو دا ګوره
علم نحو ده حكم خامس سو حكم خامس ده علم نحو پورا علم نحو ده حكم خامس سو بنزم شغا معرفة ده غرض ده بحكم الخامس فحكم ده ثالث سرا ثالث سو برغوي اوري چې کوم شی د کل نه عبارت او دا کم شی د کل نه غرضی اب د جز نه غرضی نو موږ د مورب غرض الکل کچم د غرض الجز ده نو کوم غرض د نحو نه د غرض د مورب نه ده حکم د چا سره د ثالث سره بیا ما د ګوره او غرض ویش متأخر وي د چا نه مورب نه او چې د مورب نه مؤخر ده مؤخر به د تعریف نه د چا نه د چا سره دا ګوره او یو شی چې په معرب موقوفي او په معرب باندې موقوفي هغه غرض کنه پوه شئ دا څنګه په حکم درابې سره حکم د ثاني سره او هر کله چې شی او غرض واحد شو تا یو نکړو ځکه تا شی او غرض په تعریف هم بده سره وکړو ان معرب وي دغه ته لازم شو تقدم د شی نفس په حکم د ثاني سره ثاني سو غرض د شی غیر وي دا شی قصد سوی غیر او سو او غیر د شی کنه هغه عین هغه شی شو سجو ځکه تا تعریف هغه څه نه کو نو تقدم د شعر هغه بچا باندې ځکه په خپل ځان باندې د مخ کې شو دا ګوره ښه دا بده من فالمقصود من معرفه المعرب مثلا چې دا جزء ده ان يعرف بانه هو كلام وليجعل اخر مختلفا فيطابق كلام چې زدا ازده کما ازما دا کلام د برابر شي مطابق شي د کلام د عربو سره فمعرفته متقدمه د چا معرفت مخ کې ده معرفت د مورب مخ کې ده په معرفت انه ما يختلفو دا غرض نه ده الشيء ده شيء چې خپل غرض نه مخ کې فلو كان معرفه المتقدمه هغه معرفت متقدمه حاصل چې په معرفت د دغه اختلاف هغه معرفت بل شی منونه کې هم په د سره اوکي او تعریف به او تعریف به دغه سره وجماع يعرف اولا بانهم يختلفون بدا تعریف وکي او ليعرف او دې پر چې دا پیوشي دغه تقدیم د شرع بچا ځکه دغه شی مخکې دی دا وروسته دی کنه ها نو او شی په خپل ځان مخکې نه شو ځکه دغه تعریف مخکې پکار دی وروسته بیا غرض مرتب کیږي او تا په د غرض سره تعریف وکړو کنه نو تقدم د شی د دینه د غرض نه دی مخکې نو او دغه غرض په خپل تا شی وګرځو نو شی په خپل ځان مخکې نه شو ځکه ما ته ګورئ چې کوم معرب دی ما يختلف اخره دی او غرض هم ما يختلف اخره دی او د مخکې دی دا غینه د غرض نشي مخکې او دا غرض تا چې کوم د شی د معرفت کوم د غرض جوړ کو نو شی په خپل ځان مخکې نه شو او فينبغي ان يعرف اولا فكاد الاول تعريف بغير معرف بالجمهور فبل شان دی وکړه نو دوله کې دا پرېخو او تعريف والمركب الذي لم يشبه مبني الاصل دا شی وي ښه ويجعل ما عرفوه به او كم شيء خلق تعريف ګرځول نه مختلف اخره من جمله احکام هغه او اثر د اثر نو ګرځول كما فعله المصنف ذکر چا کړل مصنف کړل دغه خبرې نه دي ها